بنو عبد الاشهل دا د قبیله ده خاندان دي دا یو کس ته پکې چې د اسلام نو قبول کړي د نوم د عمرو ابن جموح رضی الله عنه د اسلام نو قبول کړي ډیر وخت پورې د انتظار کړو اسلام نه قبلو او یو پیرا چې د ټول قوم قبیله خو مسلمان شيو د بیا هم د یو بوت د ګټه راغسته او داغي عبادت وکړو نو د قوم چې کوم ځوانانو هغه ودا سکارو کچې د بوت په اوچت کړه غزینا او او به چې په یو طرف کې به بس الټه به کې خودو دې بچراغه عبادت د پاره چې د بوت عبادت وکم نو بوت په موجود نو د وای چې څنګه زما د عرب دی او څنګه مې خدای دی چې سي ګورم بیانې دا څنګه غایب کیږي ډېر ورځې په دغه سوچ او فکر کې دی چې دا خو عجیب خبره ده د زما رب د زما خدای او د خپل ځان نشي بچ کولی بس یو ورځ دا شکار وکړو چې تبر راواغستو او د سره کې خودو او د دا وی چې ګوره خدایا کچر دغه ستاد او چتول د پاره سو کراغه نو بس پدې تبر تن سر کټ کچ ماته پته ولګي چې سحر شو دې بیا راغی نو دا دو ځوانانو دا شکار کړو چې دا بوتي روچت کړو او پر سای باندې تړلو د ماراینا ایو مرس په وسرم تړلو او دا دواړه بیا وروړو یو کوي ته ځوان کړو داسي دې چې سحر راغې ګرځي ګرځي بوت بیا نشته ځکه دا خو د خدای او کته دې چې کم ځای کې بوي بهر حال چراغ وی کته دا کوئی سره ځوان دی او صرف یوای ځوان نه دی سپه ور سره ځوان دی د چې او کته له هو دا خو زما د دی خدای یعنی دوره بی عزتی یعنی مړ سپه ور سره ځوان دول او بیا کوئی د ځوان دول نو دک ځای کې د سترګې را کولو شي او هو دا خو چې په کومه لار روانم دا لار خطا ده دا خو خدای نشي کېده دا خو رب نشي کېده توبه وستا او راغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس تا او نبی علیہ السلام ته عرض کړي ما ته کلمه لا اله الا الله وایي چې مسلمان شو